فقہ معتبر کتابو ہدایہ قدوری اور نور کتابو سے او په فتوو چې دا قید کلیه موجود دا چې کوم شای جسم تا صلاحیت او منفعت فائدہ ورکوي په هغه شي باندې روزه ماتیږي اک دوا په ذریعے سره اک غذا په ذریعے سره فرمائی چونکہ ستن چې کومه دا هغه جسم تا منفعت فائدہ ورکوي جسم ته تقویت ورکوي او چې کوم شای جسم ته تقویت ورکوي په هغې باندې روزه ماتیږي دغې رنګې ډریپ چې کوم دا جسم ته تقویت او فایده ورکوي په دې باندې روزه ماتیږي دغو اعتراضات جواب کړي دي فرمایي چې تاسو وایو چې هر کوم شای د منفذ اصلیه په ذریعه باندې جسم ته داخل سي صرف په هغه باندې روزه ماتیږي حالانکہ داسې شیان ستا چې د منفذ اصلیه نه علاوه کله جسم ته داخل سي او معتبرو کتابو لیکلي دي چې په هغې باندې روزه ماتیږي جایفه هغه زخم ته ویلی کېږي هدایه چې موجود ده دلته نس باندې زخم تر باندې ولګېدی زخم زور ده تر معدې پورې دا زخم ده نو فرمایي په دغه زخم د کومه دوایي ولګوله هغې دوایي اثر معدې ته لاړی نو دې سره روزه ماتیږي دا معتبر کتابو لیکلي دي او هغه علما یې مني چې کوم فرمایي چې مطلب منافذ اصلیه نه باندې کوم شاید داخل سي په هغه باندې روزه ماتیږي دې نه علاوه په هغې باندې روزه نه ماتیږي دې رنګې بل مثال دا عامه دماغو چې سر چې داسې زخم دا چې هغې گہرائی تر دماغو پورې دا دماغو پورې زخم دا پورته ته دوایي په ولګوله هغې دوایي اثر نه دماغو ته لاړی نو فرمایي په دې باندې روزه ماتیږي لہذا جسم ته منفعت طاقت ورکړلی دې رنګې فرمایي یو داسې شاید تیر سلی غیر ارادتن تا اراده نه وه غیر ارادتن د تیر سلی لکه لوګای ده په ورلې اور لوګای ده ا د تیر سلی تا اراده نه وه اگر چې منفذ اصلیه ده په خولې باندې تیر سلی په پزو باندې تیر سلی خو فرمایي په دې باندې روزه نه ماتیږي او که ارادتن پرزا جان بوج کا تا دا لوګای تیر کړای مثال سنګرټ ته وڅکولای نو په دې باندې روزه ماتیږي دې رنګې بل مثال ورکړی دا غیر ارادتن تا یو مچ تیر سلای یو میاسه دې مطلب تیر سلای لا خوړی معدې ته په خولې باندې داخل سلای پدو ته ورګړ سلای دماغو په لاړی فرمایي په دې باندې روزه نه ماتیږي دا غیر ارادتن ده اگر چې منفذ اصلیه باندې داخل ده دې رنګې علامه مرغنانی رحمت الله تعالی علیه صاحب ہدایہ چکما ہدایہ شریف لکلے دا تقریبا نن مخشے 900 یا 950 سال پہلے دنیا تیر سوائے دا نبی علیہ السلام ہجرت میں بعد 500 سال بعد دائے شکم زیاد پیدا سوائے دا 511 غالباً دا پیدایش دا او 593 چھ دو وفات تا علامہ مرغنانی رحمت اللہ تعالی علیہ آیو صورت بیانے فرمائی چې غوښته لمبېدې او غوښته د اوبه ګډېسلې اوبه د غوښته ګډېسلې نو دغو اوبو باندې روزه نه ماتېږي ځکه چې دا جسم ته طاقت نه ورکوي جسم ته فایده نه ورکوي دې سره هېڅ قسم تنده نه ماتېږي فرمایي په دې روزه نه ماتېږي فرمایي که چېرې غوښته ته تیل واچول د غوږو ټوپ تیر واچولای نو تا په دې باندې روزه ماته سله ځکه چې دا ټوپ دا منفعت غوښته ورکوي طاقت ورکوي لہذا دا ټوپ د غوښته واچولای دې باندې روزه ماته سله او دې رنګې علامه بدرالدین عینی رحمت الله تعالی علیه تقریبا نن مخکې 200 کاله مخکې تیر سوی ده نبی علیه السلام په اومې صدۍ چې غالبا چې کم زیات تیر سوی ده هغه دغه ذکر کوي چې کوم شای جسم ته فایده ورکوي
غذا تور باندې یا دوا تور باندې اخشی باندې روزه ماتیږي. جسم ته فائدہ نه ورکوي، نه دوا تور باندې نه غذا تور باندې اخشی باندې روزه نه ماتیږي. نو فرمایي چې علماء کرامو کثیر تعداد باندې لوی لوی مفتیانو دخشی باندې فتوا ده چې روزه او ډریپ سره روزه ستنې او ډریپ سره روزه ماتیږي. دا پاکستان چې غټ غټ عالمان او مفتیان په دې باندې فتوا ده او فتاوی اجملیه دې باندې لوی بحث لیکلای دا، اخر ته فیصله دا کړی دا، ټول اعتراضو جواب لیکلای دا، فیصله دا کړی دا چونکه ستنې باندې او ډریپ سره جسم ته طاقت ملاو کیږي، غذا تور باندې دوا تور باندې هغه سره روزه ماتیږي. دې رنګه پېښور شو لوی عالم غټ مفتی و دنیا چې نفتا هغه باندې یو رساله لیکلې ده، رساله د ستنې په باره چې او دای لیکي چې ستنې او ډریپ باندې داسې روزه ماتیږي لکه څرنګه چې خوراک اتشاک باندې ماتیږي. او فرمایي چې څوک ستنې او ډریپ باندې د روزې نه ماتولو قایل دی دا داسې غلطي کوي بے بنیاده لکه یو کس چې دا حکم ورکوي چې په خوراک اتشاک باندې روزه نه ماتیږي. باقاعده په دې باندې رساله لیکلې ده. الغرض دی چې ډېر اختلاف ته علماء کرامو د علماو اختلاف مور دې پاره رحمت ده. خو سړی د انصاف په نظر باندې او ته وګوري، انصاف په نظر باندې علماو اختلاف مور دې پاره رحمت ده. خو زیات احتیاط په دغه چې دا چې جان بچ کا یو ډیره سختی ته باندې رااله بیا خو اسلام ته روزه ماتولو اجازت درکوي، بیا ستن ولګوا ډریپ ولګوا خو روزه اسلام ماتا یو بیا کړه یو ګرځوا ډیره سختی نه عام طور باندې دی لګول ټیک نه دی. اکثره ملګری داسي بالکل ساره عام طور باندې دا دعوت چلے چې پستنه باندې او پړډی باندې روزه نه ماتیږي او شپ زور سره او سره عام خلک روزه حالت چې ستنه لگاوا د رګ او د ډریپ او دا وایي چې را مر سره فتوی موجود دی بده باندې روزه نه ماتیږي. لہذا کده اصول او د انصاف په نظر باندې وګوره چې آیا اختلاف ته جان اچول بهتر ده کله اختلاف نه جان باسل بهتر ده. اختلاف چرله اختلاف نه جانو باسه د انصاف په نظر باندې وګوره چې زیات احتیاط په کوم شي چې ده روزه د ماته صلی الله بلا ولرا سره عام حکم دی چې مکوا. نو لہذا ستنه نه او ډریپ نه جان بچ کول پکار ده. کثیر علماء په دې باندې فتوا ده د روزه ماتولو چې ډېر امرجنسي جوړه اصله اخو اسلام تا دا نو ته جان ضایع کا ته جان مړ کا اخو د روزه ماتولو تا اجازت درکې خو عام طور باندې دا شای ټیک نه ده. د سره روزه ماتیږي دې باندې فتوی موجود دي. الله کریم دې مشتا عمل کولو توفیق نصیب کی. واخر دعوایا ان الحمد لله رب العالمین.